وذروا ظاهر الاثم وباطنه. تا ظاهری ګناه پرې دی، باطنی ګناه پرې دی. اواز د سره وذروا ظاهر الاثم وباطنه، ظاهری ګناه پرې دی، باطنی ګناه پرې دی. معلومه ده چې څه ګناهونه ده داسې دي چې دغه تعلق ظاهر سره دی، نو ظاهری سترګو سره، جبې سره، لاسونو سره، خو سره، غوږونو سره. او بعض ګناهونه دا چې دغه تعلق د ظاهری اندامونو سره نه دی بلکې زړه سره دی. قرآن مجید موږ تاسو ته دا فرمایي چې دواړه قسمه ګناهونه پرېږدئ، دواړه قسمه ګناهونه نافرمانونه ځان وساتئ. دا د بندګۍ تقاضا ده، هم دې ته تقوا ویل کېږي. موږ د الله بندگان یو او د بندګۍ تقاضا دا ده چې د الله تعالی عطا کرده احکام، فرایض، واجبات په اخلاص سره ادا شي او ګناهونو نه، نافرمانونو ځان وساتلی شي. دا اصل دین دی، اصل دین دا دی. اما عزتمند مونږ ټول د دې خبرې پابند یو، د اصل دین باندې راتګ. اتقوا الله هم دا حکم دی. دې دپاره دا دینی حلقوت کی شرکت نه، اصلاحی تربیتی مجالسوں کی شرکت، دعوت مجالسوں کی شرکت، درس قرآن، درس حدیث کی شرکت، د دین محنتونه دې دپاره دي. او دا مزید مؤثر جوړ شي دې دپاره د ذکر پابندي، تلاوت قرآن پاک پابندي، د دعا او د رجوع الله اهتمام. دې سره به انشاءالله دا مقصد اسانیږي، بسهولت سره به دې مقصد او هدف ته وسړی رسي. الله تعالی دې موږ ټولو ته دا عظیم مقصد را نصیب کړي. دې مجلس کې مونږه مختلفې خبرې کوو، کتاب نه خبره کوو او د بزرګانو ارشادات هم ویلې کېږي او نظم کې هم خبره کېږي. نظم ښه آواز باندې یو مضمون ادا کېږي، زړه باندې اثر کوي. نو دا مهرباني وکړو موږ ټول چې دا شعر و شاعري به نه ګڼو، بلکې دا به یو پیغام او دا به د قرآن او د حدیث یو حکم په حیثیت سره دا اورو چې د کوم مضامین بیانېږي. دا صرف شعر و شاعري نه ده. بعض اوقات آواز خم نه وي، نو ته به آواز پسې نه ځې، ته مقصد پسې ځې، کوم مقصد بیانېږي. ماشاءالله دا مولانا نصیر الله صاحب آواز هم ښه دی ماشاءالله. وایس हाँ माशाल्लाह, हाँ सही, माशाल्लाह. لیلا او مولا. لیلا پسې خلک لیونی دي انا، او د لیلا د دې طلب په نتیجه کې د مولا نه محروم دي. لیلا معنی غیر الله، اګه ځمکه ده، اګه جایداد ده، اګه پیسه ده، اګه خدا نه خاصه یو انسان سره ناجایز تعلقات دي، ښځې سره او سړی سره، الله دې مساتي. دا ټول غیر الله دي. او یو مسلمان د دې پابند دی چې غیر الله نه ځان وساتي. لا اله الا الله، لا اله الا الله، هر غیر الله نه ځان ساتل دي. دا مولا او لیلا د دې عنوان دی. وایا ماشاء ماشاءالله ماشاءالله خوای کنه یار، ماشاءالله خوای کنه. ګوره څومره ښه مضمون دی او طرزم ډېر ښایسته دی کنه، او مضمون هم ډېر ښایسته دی. همون د مولا یو او مولا کو پاک रहेंगे، د مولا به حاصلو، د مولا محبت به حاصلو، د مولا تعلق به حاصلو.
د مولا وو د مولا یو د مولا به یو پاتې کیږو ان شاء الله. غیر الله نه ځان ساتي. توحید بیانېږي. دا اشاعت التوحید والسنه، اشاعت التوحید والسنه، توحید او سنت. سنت د حضور صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې، توحید درسه اشاعت التوحید والسنه. صحیح ده کنه بھائی؟ हाँ जी بیا وایا हम ढूंढते मौला को है. ढूंढते मौला को. دا کم کم ځای نه ګرمه دا ګور دا مرمزون راغلی دی کګي ولې نه دا کم ځای راغلی دی. الله دې قبول کی. دا ونه ده الله د پاره خو سیدنا حمزه رضی الله عنه خپل سر قربان کو سینې وسیرله او د احد په یو ورځ کې 80 جنازې اوچتې شو. الله د پاره حضرات صحابه دا کړی او حضور صلی الله علیه وسلم طائف په سفر کې ټول بدن مبارک چې ده ویني کو. دا مولا د پاره، مولا د پاره سس نه شي زمونږه څه حیثیت ده. خو څه توفیق خوده د توفیق نه قدر خو نه کو. دا خدای الله په توفیق سره دی ګرمه کې دی خلو کې او دی دغه کې سړی راځي والله تفصیل دی. हम ढूंढते मौला को है, हम ढूंढते मौला को है और पाके रहेंगे. कम सड़े द अल्लाह द पारा मशक्कत चती वल्लदीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सब वादा दा. सो अल्लाह द पारा मुजाहदा इख्तियारी अल्लाह ब जरूर गत हिदायत कई वयहदी इलैहि मन अनाब. او الله تعالی هدایت ورکی هغه چاته سو الله ته متوجی کیږي. دا الله د بار د قدم او چتو د ګرمي یخنی برداشت کول او د نفس مقابله کول، خواهشات پر خودل، غصه کنټرول کول، حسد نزان ساتل، شهوت نزان ساتل، غلط نظر نزان ساتل. دا ټول د نفس تقاضی دي. نفس وی دا اوکا او زم دا نکوم د الله د رضا د مجاهده ده. یا جسمانی مجاهده د سخت ګرمي برداشت کول، روټه رستو کول، خوب پر خودل، هنا کور نه به کور کېدل، دا ټول مجاهده ده. ढूंढते मौला को है और पाके रहेंगे. हम ढूंढते मौला को है और पाके रहेंगे. मौला के थे, मौला के है, मौला के रहेंगे. ऐसा मजमून देगा ना ब्या हुआ है. ब्या हुआ है. माशाल्लाह ब्या हुआ है. دا مصر درې ځله وایا. دا اوله مصر درې ځله وایا. माशाअल्लाह. हम ढूंढते मौला को है. مون مولا تلاش کو. ولی چې الله پیدا کړیو، الله پیدا کړیو نو دا الله ته متوجي کیږو. الله روزي را کوي، دا الله روټه خرو، دا الله هواګانې استعمالو، دا الله وب استعمالو، دا الله نور استعمالو، دا الله زمکه استعمالو. الله پیدا کړیو نو بیا به غیر الله ته ځو. روټه خدا الله خرو او ګور وبل چاته دا خود عقل خلاف دا. چاچے جس کے کھاتے ہیں اسی کے گاتے ہیں. چاچے خروم دا غ مدی بوایو، دا غ تعریف بکاو، دا غ تسبیح بوایو، مغتب سجدی کو. دا نشی کې دے چې سر الله پیدا کړی دی او دا بوتانو ته ټیټ شي. سترګې الله پیدا کړی دی او دا غیر الله ته وګوري. زړه الله پیدا کړو دی کې مینه محبت به دا غیر الله وی. دا خو بے وفایی ده. دا خو بے وفایی ده. بے وفایی ده دا عاجزه او مسکینه دنیا نه برداشت کوي. الله به څنګه برداشت کوي؟
الله به څنګه بل ځکه شرک چې دی الله نه معاف کوي ان الله لا یغفر ان یشرک به چې ته پیدا کړې الله او د بل ځای ته بس سجدي کوي ستا فرض کا ستا زوی دی ستا لور دی سحر ناشتي وخشي او هغه چې دی ګوند کې لاړ شي چاته ورډ مال ناشته راکا ته به دا برداشت کړې ستا وړو کې رور دی خدا نه خاص دی مثال دی ستا وړه خور ده د روټۍ وخشي هغه بل چا کرلاله ته ور ډب 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 ولې مال روټۍ راکا موږ روټۍ نشته یا شته نشته مال روټۍ راکا ته به دا برداشت کړې ته وایي زما زوی زما لوري زما نسه زه به قرض راخلم طالب ته خلکو کرولې زی داسې دا شرک هم دی چې موږ پیدا کړي الله پاک یو او بیا سره الله پریدي او بوتانو ته سجده کوي نور ته سجده کوي سپوږمۍ ته سجده کوي غیر الله نه غواړي پیدا کړي الله دی سا الله ور کړی دا ګردې ول الله ور کړی دي زړه ول الله پیدا کړی دی دماغ الله پیدا کړی دی رزق الله ور کوي عزت الله ور کړی دی مور پلار ول الله ور کړی دي کا مکان دکان الله ور کړی دی حیا عزت الله ور کړی دی د ارسد الله دی الا له الخلق والامر او بیا دا بندزي غیر الله په در باندې سر ټیټي دا بے وفایی دا کنه دا قرآن مونږ دی بے وفایانه بچ کی رسول الله صلی الله علیه وسلم دی بے وفایانه مونږ بچ کی بے وفا نشو با وفا شو دا ته شعر کې وفا متخی وفا بسنګ کې وفاداری بسنګ الله ته الله باندې بسر سنګ قربانه الله باندې خپل جذبات سنګ قربانه باطن او ظاهر به الله ته سنګ متوجه کې دا شعر متخی بیا وای माशाअल्लाह जी वाह सुभान अल्लाह लैला न रही आशिक लैला न रहेंगे न लैला पाते कीगी न आशिक लैला पाते की हमारा पोश है बुनियान मरसूस देखा دا ټول بوتانولو هر کس دی خپل چې کوم ګناهونه دي غیر الله دي هغه د نشانه کی او بنیان مرصوص نشانه دی والی لیلا نہ رہی عاشق لیلا نہ رہیں گے نہ با لیلا پاتی شي نہ با عاشق لیلا پاتی شي او مولا بم پاتی شي او عاشق مولا بم پاتی کی ما عندکم ينفد وما عند الله باق تاسو سره سدي هر صفانی دي او سچ الله سره دی باقی دي نو به سړی باقی پاتې شي سړی اعمال باقی پاتې شي او سړی ته باقی او همیشه اجر ملو شي دا خو زموږ ټول مقصود دی چې دا مقصود دی نو صرف مولا ته متوجي شو لیلا نزانو ساتو انټرنیټ نزانو ساتو فیسبوک نزانو ساتو او د خار بازار هر قسمه شکل او صورت نزانو ساتو کم شکل و صورت مونږ او تاسو الله نه لری کوي دا لیلا دا پاتې کېدو والا نه دا لیلا خسته لیلا مړ شي او قبر کې خخ شي 72 غنټه بعد قبر کولو کا بدبو سمر بدبو وي خر میخه مړ شي د لګ خړ کې پرته سونه بدبو وي د انسان سمه بدبو کوي قربانه د غوخه او ویني بازو قاده لري مری برتی کنه او چې ټکانې ته نه رسولي اته سي بدبو کوي سره نشي تیرې ده دا انسان هم ده چې کوم لیلا باندې سره مري دغه د انجام کېدو والده دا سي بدبودار ځای باندې سره له ګودريږي او چې کوم زړه ته زړه متوجي کیږي کوم لیلا ته زړه متوجي کیږي تصور وکي چې دغه لیلا د انجام کېدو والده انټي بیوټیک انن فنن فائدہ بکی انن فنن خبر پوښ بھائی انن فنن فائدہ بکی انن فنن چې کوم عاشق مجاز چې ده مجاز باندې ځان وجني هر وخت هم دا فکر چې به ځان شوټ کوم
ما ته نه ملاویږي، نو داسې کس یو نقد او فوري علاج ایمرجنسی گیټ دی. دا جهاز کې ایمرجنسی گیټ دی کنه چې ایمرجنسی صورت کې بدا کار کې خبره بوش د ایمرجنسی گیټ دی چې د خودکشي خیالات راځي او ځان شوټ کوي. داسې کس د پاره دا ایمرجنسی گیټ دی چې فوراً داسې ګنده او بدبودار ځای ته ورشي، اول ته پوزه راکاږي بدبو او سوچو کې چې په کومه لیلا باندې ورځمه هغې دا انجام کېدو واله دی، هغې دا انجام کېدو واله دی. دې حقیقت نه څوک انکار کولی شي وای ها بھائی اخبار راواله څومره خودکشي کیسونه دي او بنیاد یې دا دی لیلا پسې ځان شوټ کړی دی، لیلا پسې ځان یې پانسې کړی دی، ځان یې شوټ کړی دی لیلا پسې. د دې لیلا انجام وګوري دغه ځای کې بدبو، سخته بدبو، هغه پوزه راکاږي او که چېرته بدبو نه میلاویږي نو واشروم ته دی راشي. واشروم کې خو بدبو وي که نه، د بل چا بدبو نه خپل ځان نه چې کوم بدبودار مواد خارجيږي هغه بوی کا، هغه بوی کا او سوچ وکړه چې کوم ځای باندې زه ځان تباه کوم، آخرت تباه کوم، ایمان تباه کوم، عزت حیا عزت تباه کوم، خاندان تباه کوم، هغې دا انجام دی. په دې نه څوک انکار کولی شي؟ ها لیلا نہ رہی عاشق لیلا نہ رہیں گے. قسم دی دا داسې مضمون دی چې دا تاسو پلاران تاسو ته نشي اورولی، ستاسو استادان تاسو ته نشي اورولی او په دې معاشره کې څوک هم درته نشي اورولی. دا صرف د جومات او د مدرسې برکت دی، د حضرت برکت دی، د خانقاه برکت دی، د اولیاء او علماء برکت دی چې دا مضمون مونږ ده. ورنه دا خبره څوک کولی شي؟ حالانکه دا خبر هر چا له پکار دی چې خپل بچو ته وکړي. په دې علاقه باندې داسې دشمنۍ تېرې شوي دي چې په یو ورځ باندې 5 مړي شوي دي. د هغې بنیاد کې دا عشق مجازي و. خلق خو بیا دا خبرې نه کوي، هغوی د بې عزته خبره ده، شرمه خبره ده، شرمیږي وایي دا خبرې به نه کوي، نورې خبرې کوي. دا زما جایداد کې دا و، ما ته وټوخل او ما ته بد وکتل او کیسه دا نه ګپي ده، بله کیسه یي، خو د شرمه اکولی نه شي. په دې علاقو کې داسې دشمنۍ تېرې شوي دي. بنیاد یې دا ده یا الک ده یا جنۍ ده، عشق مجاز، غیر الله، لیلا. زه غلطه خو نه یم ها بھائی، قومي اسمبلی د زموږ ګرم ووټ راکوي، غلطه خو نه یم فلکنیا، زه غلطه خو نه یم. دا انټرنیشنل حقیقت دی. دې څه وایي انټرنیشنل ټروت ورته وایي که نه؟ څه ورته وایي؟ یونیورسل ټروت، یونیورسل ټروت دی. دا بین الاقوامي حقیقت دی. دا څوک جټولی نه شي، نه مشرق و نه مغرب و نه شمال و نه جنوب، نه امریکا و نه فرانس، نه آسټرالیا نه برطانیا، نه ایشیا و نه افریقا، څوک یې جټولی نه شي. لیلا نہ رہی عاشق لیلا نہ رہیں گے. ہاں ماشاء اللہ شابش. لیلا نہ رہی عاشق لیلا نہ رہیں گے، لیلا نہ رہی عاشق لیلا نہ رہیں گے، لیکن سدا عاشق جو ہے مولا کے رہیں گے. واہ، لیکن صدا عاشق کے مولا کے رہیں گے. مولا عاشقان به همیشه وي. سیدنا حمزه رضی الله عنه زموږ په زړونو کې ژوندی دی که نه دی؟ سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، دا زموږ زړونو کې ژوندي دي که نه؟ ټول انبیاء علیهم السلام زموږ زړونو کې ژوندي دي که نه دي؟ ټول صحابه، اهل بیت، تابعین، تبع تابعین، ټول ائمه مجتهدین، د الله په نامه چا ځان قربان کړی دی؟ افغان جهاد کې څومره مجاهدین دي، کشمیر جهاد کې څومره مجاهدین دي، دا ټول زموږ د زړه سرونه دي. زه ټولو مجاهدینو له، ټولو اولیاءو له، ټولو علماو له دعا کوم، ایصال ثواب کوم. حالانکه پیژنم یم نه، خو ما ته سکون میلاویږي دې سره دعا، دې سره محبت باندې. د هغې محبت الله ته وسیله کوو چې خدای د دې بزرګانو، اولیاو، مجاهدینو، مبلغینو، صحابه او تابعینو په برکت خدای مونږ ته هم داسې همت راکړي، زموږ مغفرت نصیب کړي، مونږ ته هدایت استقامت نصیب کړي. لیدلې هم نه دي خو دعا ورته کوو او زموږ د زړه سرونه دي. دا ولې؟ ځکه چې په مولا عاشقان دي.
مولا باندې سر قربان کړی دی زمونږ امامان دي زمونږ قائدین دي او د لیلا عاشقان هغه باندې خلق لعنت وای د لیلا عاشقان هغه باندې خلق لعنت وای چې قبر وی نه کنه قبر د لعنت به وای چې دا هغه انسان دی چې د خلق عزتونو سره لوبي کوله د خلق عزتونه تار تار کول شکر دی چې ختم شو خس کم جہاں پاک گند کم جہاں پاک شوتے دا سے خلق دا مرگ اعلان سو گوری گن شکر دا خدا تباہ و برباد اڑگوڑے پہ جہنم کی خلق تخلاص شو یہ دیشی دا شرما دا حیا دا عزت دا عزیز والے دا کلی والے دا محل درے دا وجہ خلق جنازہ کے شرکتوں کی دعا خوئے دعا ہو گئی اللہ دی اوبخی خو پزل کی بوئی جو خدا اڑگوڑے پہ جہنم کی دا کم کم کارونه کړی دي دا د عاشق لیلا انجام دی او د عاشق مولا انجام دا دی چې زرګونه کاله تیر شو انبیاء علیهم السلام آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسله موږ ایمان دی به ایمان د محبت نه اوچته مقام دی عشق و محبت اوچت مقام دی ایمان صحابه او تابعین شهدا احد په برکت باندې موږ دعاګانې غواړو مدینه منوره حج او عمره سفر کې چې کوم حضرات تللی دي شهدا احد قبرونو باندې حاضری کوي ایصال ثواب کې او به وسیله سره دعا کوي چې خدای دې برکت سره مغفرت نصیب کړي سبحان الله سیدنا حمزه مونږ دې لیدل کتاب لیکلی دي حدیثو کې راغلي دي سیره مبارکه کافرانو سیره کړي دا او جګر مبارک باندې چکونه لګولې دي ورته وګونه مبارکه کټ شوی دي د حمزه رضی الله عنه د خپو مبارکو په یو ذره باندې زر قربان دا عاشق مولا دی عاشق لیلا او عاشق مولا کې فرق شته ها به تاسو نه تاسو کوم عاشق مولا کې عاشق لیلا کې فرق شته نو عاشق لیلا جوړېدل کې عاشق مولا څنګه انجام دی دا انجام دی وایا دوباره وای دا شعر لیلا نہیں عاشق لیلا نہیں لیلا نہیں عاشق سبحان الله ماشاءالله سبحان الله هوای کنه یار تاسو نه څه پیسې غوړو یار ها ماشاءالله هوای کنه لیکن صدا مانا ہمیشہ صدا عاشق مولا کے رہیں گے مولا عاشقان به ہمیشہ وی ہمیشہ به زموږ زړونو کې دغه محبت او عظمت او احترام وی دغه د خاندانونو مونږ احترام کوو زره خپل سازانو د بارا مشایخو د بارا دغه اعلی اولاد د بارا دغه ابا او اجداد د بارا دعا کوم دا پکار د چې دعا وکړي دغه برکت سره مونږ دین زده کړی دی مونږ ته ایمان ملو شوی دی مونږ ته د الله لار ملو شوی ده المور بلار لا ابا او اجداد لا استادانو لا مشایخ لا دغه اعلی اولاد د دعا ځکه عاشق مولا او د عاشق لیلا په قبر خلق لعنت وای ندی ویل پکار بس د چکړی والله تو رسیدو خو فطرت داوی غوسه سره لورزی دا سره دی ګور پکار غلانت مینه دی ویل پکار خو زړه وای چې د باندې لعنت وروم زړه وای چې د اټ ګډ په جهنم شي زړه وای چې قبر ته بم کېدم چې تکی والوزی په مرګ باندې زړه د جذباتي ځکه بے حیا ژوند دې کړه دې د خلکو عزتونو سره لوبي کړی دي خلق بھی عزت کړی دي خلکو عزت ته لاس چولې دي هغه د پاره د مغفرت دعا په خله ناراضي عاشق لیلا او عاشق مولا دغه خپې سپول ته چې قبر کانی مسره سب کی دغه د اولاد د پاره مسره دعا کوي پلار د پاره مسره دعا کوي دغه وسیله سره دعا کوي خدای د برکت باندې خدای زمون کارونه ولا عاشق مولا او عاشق لیلا او دا عاشق لیلا ابتدا کم ځای نه کی بد نظر نه کیږي فیسبوک نه کیږي یوټیوب نه کیږي ټچ موبایل نه کیږي بد نظر نه کیږي بازار کې پکور ګوسه کې بد نظر نه دینه ابتدا د نقطه آغاز ده نقطه انجام چې د لعنت ته الله دې حفاظت فرمایي ځکه قران پاک زموږ د حیا د عزت دفاع کوي زموږ د حیا د عزت دفاع کوي چې ول حیا د عزت خیال وساتئ
غلط نظر ما چوي، غلط کار مکوي، بدکاری مکوي، پردې مال مخوري، غیر الله ته متوجه کیږئ، ما غیر الله نه توبه وباسئ. دا د بې عزتۍ لار ده. ها بیا ووایه. لیلا نہ رہی عاشق لیلا نہ رہیں گے، لیلا نہ رہی عاشق لیلا نہ رہیں گے، لیلا نہ رہی عاشق لیلا نہ رہیں گے. هر کس ته سوچو کی چې کم طرف ته د زړه ځي، په چا باندې زړه ځي، چا سره ناجایز تعلقات جوړیږي، الله دې مساتي. دا شعر دې په هغه فټ کی. دا بنیان مرصوص دی، دغه بوت دی، دا میزایل به اور خوشेगा. یہ بنیان مرصوص دے گا نا بھائی. اللہ پاکستان ته عزت ورکړي، د الله د عزت قائم دائم وساتي. هر یو کس بنیان مرصوص دی، دغه نفس او شیطان سره مقابله ده، او دا د نفس بوتان دي. دا غلط تعلقات، ناجائز تعلقات، فیسبوک تعلقات، سوشل میڈیا، ټچ موبایل، دغه غنده تصویرونه، غنده جذبات او خیالات سره په غنټو غنټو باندې ځان مشغولول، دا ټول غیر الله دي. دا عاشق لیلا دی. دا څوک بم پاتې نشي. ځن کدن وخت دا موبایل بم واخیستې شي، او چې کله کفن ورتا غوندي د سره به هیڅ نوي، یو سم هم د سره نوي، یو نتورک هم د سره ني، او قبرستان کې یو سہولت هم نشته ده، یو بوسټر هم نشته ده. که بوسټر ویم کار نه کوي، دا بوسټر ناکاره ده. نو چې داسې عارضی تعلق دی، نو ولې په سړی ځان خرابوي؟ ولې دی په الله ناراضه کوي؟ ولې دی په الله رسول صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو خلاف ورزي کوي؟ ولې په ځان تباہ کوي؟ دومره عارضی تعلق دی. لیلا نہ رہی عاشق لیلا نہ رہیں گے. اللہ دې حقیقت باندې ماتم یقین نصیب کی. الله تاسو ته یې بیا وایي. لیلا نہ رہی عاشق لیلا نہ رہیں گے، لیلا نہ رہی عاشق لیلا نہ رہیں گے، لیکن سدا عاشق جو ہے مولا کے رہیں گے. ماشاءاللہ. لیکن صدا، صدا مانا ہمیشہ، صدا بہار. صدا بہار سنا ہے نا؟ صدا بہار ہمیشہ بہار. لیکن صدا عاشق کے مولا کے رہیں گے. دا مولا چې کوم عاشقان دي دا به همیشه وي. دا مولا چې کوم عاشقان دي وای دا به همیشه وي. ځکه مولا همیشه دی کنه. او لیلا خپل هغه فانی ده. لیلا خپل فانی ده. د لیلا چې کوم عاشقان دي هغه فانی دي، او مولا خپل باقی دی. د مولا چې کوم عاشقان دي دا بم باقی وي. انا واضح ته خبر بھائی گن. شاباش. مخکې جن لوگوں نے خواہش کو خدا مان لیا ہے، جن لوگوں نے خواہش کو خدا مان لیا ہے، وہ لوگ بلا کس طرح مولا کے رہیں گے. ماشاءاللہ. جن لوگوں نے خواہش کو خدا مان لیا ہے، چې کوم خلکو خپل غلط خواهشات هغه ته خدای ویلي دي، غلط خواهشات زه ورته سوي بس هغه بس روان شي. دا گویا کې خپل خواهشاتونه، ناجایز حرام جذباتونه خدای جوړ کړی دی. خدای د ته ماته دا وایي چې دی به څنګه مولا دته ملاویږي؟ د خو غلط غیر الله چې دی خدای جوړ کړی دی. دا د قرآن پاک د آیات ترجمانی ده. افرأیت من اتخذ الهه هوا. اے نبی صلی الله علیه وسلم تاسو وګورئ هغه سړی ته چې کوم سړی خپل خواهش نه خدای جوړ کړی دی. دا د قرآن پاک آیات ته دا شعر د دې ترجمانی ده. ترجمه خو تحت اللفظ وګورئ، ترجمه ګرامر لحاظ سره، او دا یو مجموعي مضمون بیانېږي. ترجمانی ده. دا ترجمانی ده آیات کریمه. افرأیت من اتخذ الهه هوا. آیت تعالی دلی دی هغه سړی ته ته ماته ووایه چې هغه سړی چې چا خپل خواهش نه خدای جوړ کړی وي. افرأیت من اتخذ الهه هوا. دا شعر کې دا دواړه مصری د دې آیات ترجمانی کوي. بیا وایي. جن لوگوں نے خواہش کو خدا مان لیا ہے،
ابا د مولا ولا څنګه جوړیږي نو قبله بدله ده قبله خدا ده کنه دا قبله جوړ کړي دا مشرق ته قبله جوړ کړي آیت نه تړي د بسنګ د موږ بسنګ صحیح کی قبله دا ده او د مشرق ته نه تړلې ده الله اکبر ال تر کو سجده کوي دا موږ بوشي تاسو خو مشران یو ماشومم کوی د باندې شر ځای ده بس کوم طرف ته مخ کړي ده قبله دا ده بای مونږ الله پیدا کړیو نو چې الله ته متوجي شو نو چې خواهش پس روانه فیسبوک پس روانه انټرنیټ پس روانه ټچ موبایل کې تصویرونو پس روانه دا قبل خراب ده قبل غلطه ده به وسینګه سکون ملاوي سکون بسینګه ملاوي ته الله پرې خېده مرکز سکون کائنات د کائنات د سکون مرکز د الله ذات ته د الله د ذات نه د سکون او د حیا د عزت فیصله کیږي دې سړی هغه ته شاکړه ده او غیر الله ته مخ کړه ده فیسبوک ته مخ کړه ده سوشل میډیا نه خدای جوړ کړه ده نو څنګه وکيږي انقلاب به څنګه راځي دته دې الله ولا څنګه جوړيږي مایوسی حرام ده توبه باسي او مخراتو کی بس ٹھیک ده بس مسلمان شو موبایل نه غلط تصویرونه ختم کی میڈیا او غلط استعمال نه توبه وباسي کسو کم نه ویني الله خو ویني کنه جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے تو جہان والوں نے یہ چیز پٹے نو جہان والا ہوتا پی جنی اسمان والا ہوتا پی جنی کا تسکے چې کوم ذات ټول کائنات تسترګي ورګي ستاسو خیال دا بډوندوي هغه بسترګي دي سميع او بصير نه دی هغه بشک د سترګو محتاج نه دی فإنك بأعيننا رسول الله صلی الله علیه وسلم الله تعالی تسلی ورګي چې ته زموږ د سترګو وړاندې بأعيننا نو انسان او مسلمان وروره چې ته پټ پټ کم کارونه کې چې تاسو نه ویني نو تعالی نه بسنګ ځان پټه جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے به خپل قبله صحیح کو توبه وباسو دا غلط تعلقات پریږدو همت نه کاروالو څنګه زلزلہ راشي کراچۍ کې زلزلہ راغله د جمعې شپه او سبا جمعه وا کراچۍ کې غړ بلډینګونه دي شپږ منزله ته منزله لس منزله بلډینګونه نو د شپې زلزلہ راغلی و نو خلکو چې د فوټپات باندې شپه کړې وه د ویرې نه ځکه بله جټکه راغله نو دا خو راکوزېدلم راکوزېدو کې بس قبر جوړېږي او داسې پلازې داسې ولاړې داسې نو بس د قبر کناستو ضرورت نشته دا به قبري نو ما جمعه کې بیا دا خبره کوم ګوره په خپل اختیار سره ګناه پرېښودل پکار دي اوس که دغه بیګانه موقع کې بار فوټپات باندې ماشیم خوړلو او ټول ناستو بره پلازې ته نه ختل پنځم منزل ته شپږم منزل ته نه ختل لفټ کې به څومره کسان راځي که دغه وخت کې چا ورته چې لکه د کمپیوټر باندې دغه باندې انډیا ګان ولګوه مړه چې شپه نه تېرېږي شپږ اسانه شي انډیا فلم ولګوه که دا چاته چې ویلې وې دا به منلې وې کېدای شي ورته جګړه کړو چې کافر یم چې ته مه دا کار کې څومره غټه زلزله تېره شوه مرګ نه خدای بچ کو سره باندې بیا کفر کې نو مطلب دا دی چې دا څیزونه غلط دي که صحیح وي نو خدای لږ تا په شپه مشغوله کړې وې که نه د شپې ټول ته خدای توبه یا الله توبه یا الله زما توبه رب ما له ژوند راکړي خدای زه بیا غلط کار نه کوم توبه استغفار باندې ټوله شپه تېره شوه ماشاءالله ښه خبره ده په دې موقع باندې ته د انډیا فلم نشي لګولی انډیا ګانا نشي اورېدی غلط تصویرونه نشي شیر کولی فیسبوک باندې غلطې کیسې کتارې نشي کولی صرف مرګ او آخرت ته مخې ته دی نو مطلب دا دی چې ستا زړه کې کوم ایمان دی د دې ایمان تقاضا ده چې دا شیونه غلط دي غلطې ګڼې نو بیا ولې کې تاسو یقین وساتئ زه موږ ټول دا شیونه غلط ګڼو خو د غلط ګڼول باوجود دا کارونه کوو ځکه چې استعداد نشته دی نیک مجلس کې درس قرآن حلقه کې دعوت و تبلیغ مبارک محنت کې داسې حلقو کې دا استعداد پیدا کیږي
ذکر سره د استعداد نورم طاقتور جوړیږي، تلاوت سره د طاقت نورم زیاتیږي، دعا سره د طاقت نورم زیاتیږي، او بیا به ان شاء الله تعالی دې جن کې دې محله کې دې سکول کالج د جن کې به ان شاء الله تعالی د ګناه نه ځان بچي، هیڅ قسمه ته به مشکل نه ان شاء الله. خو همت خو کا، طریقہ کار خو اختیار کا، لار خو صحیح اختیار کا، همت د کار والا سمه تا کې همتي هغه مرمنډه خو الله نه غواړه چل زدکا، بیا تماشا کوي چې دا د بد نظری او د عشق مجازي او د غلط سلط چیزونه دا ختمي کنه ختمي. الله تعالی دې مټوړه ته د دین سمجھ نصیب کی. دوباره وای جن لوگوں نے خواہش کو خدا مان لیا ہے، جن لوگوں نے خواہش کو خدا مان لیا ہے، وہ لوگ بھلا کس طرح مولا کے رہیں گے، وہ لوگ بھلا کس طرح مولا کے رہیں گے. چرګه چې ده په خوا دې کوي کې چرګه پرې وتا، سپې به پرې وته، پښو به پرې وته، مړه بشوا نو کوی به پلیت شو، نو بس کول اول به چرګه یا سپې روخ کو، بیا به 200 300 ورخه ته روخ کوی او پاک شو. اوس کا کوی کې چرګه پرته وي، سپې پښو مړه پرته وي او ته ورخه رو باسي، دا کوی او پاک شي، دا کوی او پاک شي. یا ټانکه کې مثلا پښو پر وته مړه شو، اوس هغه ورکی پرته یو ته ماشین دی چلول دی او لاندې نلکی کولو کړی دی او بزي بهيږي بهيږي بهيږي، یا ټانکه به پاک شي، دا به کله پاکيږي چې دا مردار ته رو باسي، دا مردار رو باسي وی غرزه او بیا ماشینو چله 2-3 غنټه ماشینو چلےږي بس پاک بشي، 2-3 غنټه ماشینو چلی کوی به پاک شي. اوس مردار ورکی پرته وي دا به څنګه پاکيږي؟ د فیسبوک او د سوشل میډیا غلط تعلق نه پریدو، بد نظری نه پریدو، الله دې مساتي، غلط تعلقات نه پریدو، ګناه نه پریدو، توبه استغفر الله رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، نیک کارونه کو، انقلاب بسنګ راځي. اول ګن توبه وباسا، ګن پریدا، ګناه پریدا، فیسبوک غلط استعمال پریدا، ټچ موبایل غلط استعمال پریدا، بد نظری پریدا، عشق مجازی پریدا، غلط گفت پریدا، غلط کار پریدا، حرام ګټه پریدا، پرته حق پریدا، سره چې خړل دې ورته ادا کا، معافي غواړه، الله نه معافي غواړه، بیا ذکر تلاوت کا، بیا تماشا کا چې سکیږي. تاسو یقینو ساتي موږ دومره سادهګانو مخ ورځ یو کس راغو پریشانی دا پریشانه دا پریشانم دا بس ځان شوټ کوم نه مې خیر سره ته بیت لګي نه بچو سره دومره په یو صاحبانه ماته کیسیو کی چې زه حیران شوم ته څه وایم ولکه ما ته موبایل شته سره او سوشل میډیا استعمالوي ما غذا ده ما دا پری ده کنه نو سړی هنګ شو او یا دا خبره خدا چې کله دا ځنه استعمالوم بیا ځ ټکی ما خدای پاکه ته پتم نه چې د دې کسی باندې زب تباہ او برباد مو بیا هم نه پری دي ورته پتم نه چې وای چې کله ز پری دم او غلط نه استعمالوم بس خپل کار جون کوم دفتر زم بیا ټکی ما او چې کله دا استعمالوم بیا د شپې می استعمالوم د ورځې استعمالوم بچو نه لري خزینه لري والدین نه لري رونو خويندو نه لري کار کې طبيعت نه لګي سره په دواړو لاسونو باندې زهر خوري بیا مرما نمری بنا په دواړو لاسونو زهر خوري څو دانه نه خوري په دواړو لاسونو ورچي او بیا وې زو ماته به جن ملو شنده بسنګ جن ملاوي الله تعالی دې حفاظت فرمایي زهر خو خپل اثر کوي الله دې مساتي غلط کار خو خپل اثر کوي غلط استعمال غلط نظر خو خپل اثر کوي غلط گفت خپل اثر کوي غلط سوچ خپل اثر کوي غلط نیت خپل اثر کوي څنګه چې خنه اثر کوي ښه عمل اثر کوي ښه کردار اثر کوي ښه اخلاق اثر کوي صدقه اثر کوي قران او حديث په گواه ده د دې اثر ده دا د غلط څه اثر ده مونږ وایو چې مونږ خسته شو زمونږ جون خسته شنو خسته کارونه شروع کو او د بدو کارونو نه توبه وباسو بد کارونه پریږدو الله ته وجاړو الله ته جوړه خور خدای زما ہے عزت ساته خدای
ایمان دې را کړی دی، دین دې را کړی دی، خدای ځواني دې را کړی ده، څومره نعمتونه دې را کړي. زه ډېر ناشکره یم، خدای توبهګار یم، ما عزت وساتې، ماله همت توفیق راکړي، طاقت راکړي چې زه غلط کار پرېږدم، نیک کار ته متوجه شم. بیا ته ګوره څنګه کېږي انشاءالله. توبې دروازه تر قیامته پورې کولو ده. انا څنګه ده؟ ما لم یغرغر، ان الله يقبل توبه العبد ما لم یغرغر. الله پاک د بنده توبه قبلې تر څو پورې ځنکدن نه شروع شوه، ځنکدن نشته دی. الحمدلله الله دې نه راولي، توبه قبلېږي، دروازه کولو ده. الله ته متوجه سره او احتیاط وکړي. 100 ګناهونه دي، څومره چې پرې خودې شي، لس پرې خودې شي 90 بشي کنه. نه لس پرې خو سبا 15 پرې دي، بلوز لس پرې دي، بلوز 15 لس پرې دي. ان شاء الله تعالی هفته کې میاش کې به ان شاء الله 100% د ګناهونو پاک شي. ذکر سره، تلاوت سره، نیک ماحول سره، دعا سره دا کارونه اسانيږي، آسان شي دي، اسانيږي هم دي باندې به آینده هم اسانيږي ان شاء الله. وایا مالک کو جو بدنصیبی سے کر دیتے ہیں ناراض، مالک کو جو بدنصیبی سے کر دیتے ہیں ناراض. مالک سو بد نظره باندې ناراضه کی. بد نظره مضمون زکه ډیر بیانېږي چې مونږ ټول په دې ماحول کې یو، ورنه صرف بد نظری نه ده په دین کې، ټول احکام دي. خو مونږ ته چې زیات نقصان رسی د فیسبوک نه رسی، د سوشل میډیا نه رسی او د بد نظری نه رسی. کالج کې، یونیورسيټي کې، سکول کې، بازار کې، فوشا کې، کور کې شریف پرده نه وي، بعض اوقات بد نظری نه غټ نقصان رسی. ځکه بار بار د بد نظری خبره رکیږي. دا مطلب نه دی چې دین کې صرف بد نظری مضمون دی. نو حضرت فرمایي چې کله سړی د بد نظری په ذریعه باندې خپل رب ناراضه کی، نو بیا څه کیږي؟ مخکې شعر دی. وہ چین نہ پائیں گے وہ گھبرا کے رہیں گے، وہ چین نہ پائیں گے وہ گھبرا کے رہیں گے. چین نہیں پائیں گے گھبراتے رہیں گے، چین نہیں پائیں گے گھبراتے رہیں گے، پریشان ہوتے رہیں گے. سادہ مضمون دے گا نا، دوبارہ ہوا ہے. مالک کو جو بدنظری سے کر دیتے ہیں ناراض، مالک کو جو بدنظری سے کر دیتے ہیں ناراض، وہ چین نہ پائیں گے وہ گھبرا کے رہیں گے. ماشاء اللہ بیا ہوا ہے. وہ چین نہ پائیں گے وہ گھبرا کے رہیں گے. ماشاء اللہ دوبارہ سر نہ دوبارہ ہوا ہے. اس ہم ڈھونڈتے مولا کو ہیں اور پا کے رہیں گے، ہم ڈھونڈتے مولا کو ہے اور پا کے رہیں گے. مثلا موږ په دې ګرمای کې راغلی او ناس یو، دا زموږ دعوا نه ده. د الله دپاره خو ټول کائنات هم سړی قربان کی حق نشي ادا کېدی، خو څه چې دي خو هم شکر ادا کول په کار دي که نه. دا قدمونه چې موږ اخیستي دي د الله په توفیق سره، دا د دې شعر گویا زمونږ د شعر دا ترجمانی کی زمونږ د جذباتو. ہم ڈھونڈتے مولا کو ہے اور پا کے رہیں گے. مونږ مولا تلاش کو او انشاءاللہ مولا به موږ ته ملاویږي. ویهدی الیه من اناب. الله پاک فرمایي چې الله هدایت ورکړي هغه چاته څوک الله ته متوجه کیږي. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. الله پاک فرمایي څوک زمونږ دپاره مجاهده کوي ضرور به ضرور به موږ هغه ته هدایت لارې کولاوو. ہم ڈھونڈتے ہم ڈھونڈتے مولا کو ہے اور پا کے رہیں گے، ہم ڈھونڈتے مولا کو ہے اور پا کے رہیں گے. مولا کے تھے مولا کے ہیں مولا کے رہیں گے. ماشاء اللہ لیلا نہ رہی عاشق لیلا نہ رہیں گے، لیلا نہ رہی عاشق لیلا نہ رہیں گے. لیلا نہ رہی عاشق لیلا نہ رہیں گے. یا به مړه شي او دی به مړ شي، نو نه و رهي نه یې رها. او یا که دواړه ژوندي نو بوډاګان به شي، بوډاګان به شي، جذبات احساسات هر څه به ختم شي، نو بیا هم فنا ده که نه، سم نشي کېدی. بیا ووایه لیلا نہ رہی
लेकिन सदा आशिक जो है मौला के रहेंगे. द मौला जल्ल शानुहु, द अल्लाह जल्ल शानुहु आशिकात به हमेशा हमेशा वी, दغی محبت او احترام به हमेशा हमेशा वी, दغی د عزت بول بالا به हमेशा हमेशा वी. ها بھئی په خبره پوهیږئ تاسو؟ دا د لیلا او د خبر دا بار بار دا څنګه نازکه خبره ده، خو څنګه بهترین سیاق او سباق سره دا خبره مونږ ته کېږي. دا د هر پلار او د هر مشر ذمہ داری ده چې خپل کشر ته دا خبرې وکړي. دا ذمہ داری ده که دا خبرې ورته نه کې نو بار ماحول کې چې څه دي هغه ته پته ده. نو ښه ده چې یو بل سره په دې خبرو پوه کړو، مشران کشران یو بل سره پوه کړو او استادان شاګردانو سره دا خبرې وکړي په طریقه باندې، یا په داسې ماحول کې دا خبرې وکړو. بیا ووایه لیلا نہ رہی عاشق لیلا نہ رہیں گے، لیلا نہ رہی عاشق لیلا نہ رہیں گے، لیکن سدا عاشق جو ہے مولا کے رہیں گے، لیکن سدا عاشق جو ہے مولا کے رہیں گے. تاسو یقین وساتئ مونږ خو مضافاتو کې پاتې کېږو، کلیو کې پاتې کېږو. د شهري ماحول چې کوم واقعات راځي او هغه واقعات چې کوم رپورټ شي دارالفتاګانو ته یا داسې مشرانو ته، ځکه چې کوم رپورټ نشي او را نشي هغه به حد و حساب ودونه نه کامیابیږي. بعض اوقات د خپل رشتې تر لوري ماما لوري د ترور لوري نه کامیابیږي، بعض اوقات بار نه د پسند لو میریجی نه کامیابیږي. ځکه چې اګور نه فیسبوک پرې دی نه هغه مسلسل چې د تلاش کې دی، د غلط تصویرونو په تلاش کې دی، نو چې کم کور کې کوم حلاله ښځه ده هغه پې ښه نه لګي. طلاق 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 چونکې مزاج خراب دی لہذا بله کو کې بله تم طلاق، مزاج خراب دی درېمه ګره چې هغې تم طلاق. نو طلاق او طلاق طلاق او طلاق دې کې ژوند تباه شي. او دا خو د پښتو معاشره ده، لور خور طلاق چې دی دا څنګه برداشت کوي؟ نو فساد او انتشار او ایف آئی آر او کسی کتارې الله دې حفاظت فرمایي. مخکې مودو کې مدرسې د کسر هغو 3 طلاق یې ورکړو ښځې له، هغه کومه ته راغه ورته ولیکه مسله ولیکه چې کور ته لاله پولیس راغلی و، هغه ښځه کور ته تللی وه، رونې ته رپورټ کړی و، پولیس راغلی و، بس کور نه یې بوتلو. هغه جیل کې دی، ښځه پلار کره ده، بچي چې دی حیران پریشان دي چې چلو شو. ښایسته آباد کور باندې څنګه داسې آفت راغو وران شو. واړه ماشومان هم جاړي چې بابا لازمه بابا لازم بابا کم ځای دی، بابا جیل کې دی. یو نه دوه نه درې نه څومره واقعات دي. بنیاد څه دی؟ نظر غلط استعمال. دا تجزیه که غلطه وي نو ما ته ووایي چې دا موضوع پرېږدو. بیا تاسو نه تپوس کوم، دې کې کالج یونیورسټۍ والا، دفتر والا، دکانداران، تاجران، هر قسمه کسان ناست دي. دا زما خبره څنګه ده؟ ها بھائی چې صحیح ده نو چې بیا دا کار پرېږدو، غلط نظر پرېږدو، سوشل میډیا غلط استعمال پرېږدو، ټچ موبایل غلط استعمال پرېږدو، فیسبوک غلط استعمال پرېږدو، بدنظري پرېږدو. ځکه چې څنګه د بل چا لور خور باندې بدنظري حرامه ده، نو داسې ستا لور خور هم شته که نه، ستا ورېرې خورزې هم شته دی، ستا مور هم شته دی. نو خدا نه خاصه الله دې ستا مور ته، ستا لور ته، ستا خور ته، ستا ورېرې خورزې ته څوک ګوري، تی برداشت کې، تی برداشت کولی شي؟ نشي برداشت کولی. زه نشم برداشت کولی، ته هم نشي برداشت کولی. نو چې ته زه الله دې نه کې د بل چا لور خور ته ګورو، خو هغه هم نه برداشت کوي که نه. دا څنګه خبره ده چې ځان له خو ته یو څیز نه خوښې نو بل له څنګه خوښې؟ څنګه ستا حیا عزت دی، داسې د هغه هم حیا عزت دی. نو چې کوم څیز ځان له نه خوښې بل له څنګه خوښې؟ بالکل فطري دی. زموږ دین فطرت، د فطرت ترجمانی ده. دا کوم شعر دی دا د دې زمانې د کینسر او د زهر التریاق دی. تریاق شر داسې اخلاص سره عمل وکړي او د تعلیمات باندې غور وکړي.
इस नफ्स को लैला की गुलामी से छुड़ा कर, इस नफ्स को लैला की गुलामी से छुड़ा कर, इस नफ्स को लैला की गुलामी से छुड़ा कर, मौला का फकत शेख से बनवा के रहेंगे। माशाअल्लाह دا نفس دے د شیطان د غلامین را آزاد کا چھڑانا آزاد کرنا را آزاد کا او د شیخ د اولیاء او د نیکو مجالس په ذریعے سره د الله غلامات او رسوا غیر الله د غلامین را بار کا او د الله غلامه کې دننه کا دا تبدیلی بسنګ کیږي دا به نیک مجلس سره کیږي دا به ذکر پابنده سره کیږي دا به دعا سره کیږي دا به ګناه نه ځان ساتلو سره کیږي دا ماشین به دا چې دی د غیر الله غلام به د الله غلامه ته رسي ماشاءالله مخکې جن لوگوں نے خواہش کو خدا مان لیا ہے، جن لوگوں نے خواہش کو خدا مان لیا ہے، وہ لوگ بلا کس طرح مولا کے رہیں گے، ماشاءاللہ وہ لوگ بلا کس طرح مولا کے رہیں گے۔ مالک کو جو بد نظری سے کر دیتے ہیں ناراض، مالک کو جو بد نظری سے کر دیتے ہیں ناراض، وہ چین نہ پائیں گے وہ گھبرا کے رہیں گے، وہ چین نہ پائیں گے وہ گھبرا کے رہیں گے چین سکون په خوب کې منوي همیشه به ټینشن کی وي همیشه به ډیپریشن کی وي او همیشه به پریشانای او انجام کار بدای چې د خپل ذهن مطابق به د پدې کې سکون بیا مومي چې ځان شوټ کی ځان اوجني خودکشی وکي او خودکشی باندې هم چین نه ملوي اب تو یہ کہتے ہیں اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے اور مر کی بھی چین نہ ملا تو کدھر جائیں گے اس کو خودکشی کی چیرې پس ماته به سکون ملو شي سکون چرته ملاویږي دا خو حرام کار دی حرام مرګ دی نو بیا مرګ نه پس هم سکون ملو نشي نو بیا به څه کېږي بیا به چرته ځي قبر نه به بیا چرته ځي دا اوس انجام ته ورسېد تاسو یقین وساتئ د دې غلط سلط تعلقاتو د دې غلطو تعلقاتو د دې عشق مجازه او د دې غلطو کرداره چې ده بد کرداره انجام داده خسرت دنیا والآخرہ ہاں الا من تاب توبہ سوگوباسی ځان برابر کی او ځان قابو کی نیک مجلس برکت سرا ذکر برکت سرا تلاوت برکت سرا دعا برکت سرا ځان قابو کی غلط تعلقات بریدی غلط ناستا پاستا بریدی غلط دوستان چې ده غلط طلاق ورکی خزل طلاق نه غلط دوستان له طلاق ورکا بریک د غلط تعلقات چې کوم تا یار دوست تا راکاږي غلط ماحول دا فیسبوک ته غلط سيزونه دا هغه پریک دا هغه ستا دوست نه دی هغه ستا دشمن دی او داسې دشمن دی چې قبر آخرت کې هم دا دشمنی تا ته یادای څنګه دی آیت ها یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا عقبه ابن ابي معيط بارګه د آیات ته خو مفهوم عام دی چې کوم سړی د دوستانه په بنیاد باندې غلط کار کوي دا سړی به د قیامت پر ورځ باندې په دې دوستای باندې جاړي چې کاش ما دې سره دوستی نه وې کړې زه تباہ کم الله تعالی دې موږ ټول ته د خیر او د عافیت جون را نصیب کړي او الله دې متاسو نه راضي شي دې لپاره زما عزتمند بنیادی شی ذکر دی ذکر الله اهتمام وکړو تسبیح ځان له ودا کو او سحر او ماخام څنګه روټای خورو سحر او ماخام د الله پاک نامه والو او په دې ذهن سره والو چې خدای دې پاک نامې په برکت سره زما زړه پاک کړي زما زړه خپل مینا محبت نصیب کړي زما زړه خپل طاعت نصیب کړي زما زړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت نصیب کړي د قران پاک محبت نصیب کړي د آخرت محبت نصیب کړي او خدای دې ګناهونه مو ساتي ذکر اهتمام سره او نیک ماحول او د دعا اهتمام دی برکت سره به یو قوت را پیدا کیږي ان شاء الله داخله دای برکت سره به ګناهون نزان ساتل اسانيږي الله تعالی دې موږ ټول ته دا نعمت را نصیب کی سلزل لا اله ویل دی سلزل الله ویل دی باقی سلزل درود شریف او سلزل استغفار
د خپل سہولت فرصت مطابق پوره کوي. لا اله سره دا تصور خولي چې لا اله برکت سره زما زړه نه غیر الله وزي. سو محبت هم د غیر الله چې وي فیسبوک او د یوټیوب او د سوشل میډیا یا څه قسم یو نافله دی خلکو نه دی ویل پکار، بس الله ته جړه پکار ده او د الله د پاک نامې وسیله الله ته جوړول پکار چې خدای د دې پاک نامې په برکت او په وسیله خدای زما د غلط تعلقاتو نه خدای ما حفاظت فرمایي، زما باطن او ظاهر پاک کی. دا بار بار الله ته جړه یقینا د الله رحمت متوجي کیږي او یقینا زما استاد بند بیڑے بالا پار کوي. لا اله الا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا اله الا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا اله الا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل جلاله وتعالى شانه الله 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 اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینہ اور جام ہے، عاشقوں کا مینہ اور جام ہے. اللہ اللہ ایچی شیرین است نام، اللہ اللہ ایچی شیرین است نام، شیر و شکر می شود جانم تمام، شیر و شکر می شود جانم تمام. از کرم از عشق معزولم مکن، از کرم از عشق معزولم مکن، جز بذکر خیش مشغولم مکن. از کرم شاعر وی اے اللہ بخپل کرم په برکت سره په وسیله سره از عشق معزولم مکن، د خپل تعلق نه د خپل عشق محبت نه ما معزول او محروم مکی، جز بذکر خیش مشغولم مکن. اے اللہ د خپل یاد نه علاوه بل یو کار کې ما وملګې، ما د هر کار نه بیکاره کې او صرف د خپل کار می کارآمد کی. او دا حقیقت دی، څوک د الله شو ا د ټولو شو، او څوک د الله نه شو د چام نه دی.
الله مو پیدا کړی وګنه نو سوچ د الله نشو د خپل ځان هم نه دی د والدین هم نه دی د خپل خزو بچو هم نه دی د دفتر هم نه دی د ځمکې هم نه دی د دوکا سم نه دی ځکه الله سره به وفا دی د بل چا سره وفا شي او کوم سره الله سره با وفا شو هر چا سره وفا دی دا د بیکاره دعا نه ده دا د کارآمده دعا ده از کرم ډېر مجرب شعر دی د برکت سره به ان شاء الله تعالی زما استاد د دور اوټو تنظیم الله کوي او د خپل کار توفیق د خپل نامې توفیق د خپل د دین کار مهنت ته الله موږ متوجه کوي از کرم اے الله د استاد کرم واسطه استاد کرم وسیله از کرم از عشق معزولم مکو د خپل عشق نه د خپل محبت نه د خپل تعلق نه ما معزول مکی محروم مکی جز به ذکر خیش مشغولم مکن اے الله د خپل یاد نه علاوه ما یو کار کې مو لګي الله دې موږ ټول په حق کې د مناجات قبول کړي از کرم از عشق معزولم مکن از کرم از عشق معزولم مکن جز بذکر خیش مشغولم مکن جز بذکر خیش مشغولم مکن الله 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 جل جلاله وتعالى شانه سلسل درود شریف او سلسل استغفار دې اهتمام جوشي درود شریف رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک ما باندې یو ځل درود وای هغه باندې الله لس رحمتونه وري درود شریف سره وای بیا الله ته وسیله کی چې خدا ستا حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې لس رحمتونه په یو درود باندې ستا ما باندې نازلېږي خدای د دې په برکت زما ګناهونه معاف کړي زما د خراب عادتونو په ښه عادتونو باندې بدل کړي زما ذاتی خاندانی کورنۍ پریشانه خدای په اسودګۍ باندې بدل کړي وسیله د خپل درود شریف د خپل عمل الله تعالی وسیله یا ایه الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله الله د وسیله پیش کړي د وسیله پیش کولی درود شریف او درود شریف رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پیش کیږي حدیث پاک د تاسو باندې درود وای تاسو درود ما ته رسی حدیث پاک کې راځي باقاعده فرشتہ عرض کوي یا رسول الله یا محمد صلی علیک فلان ابن فلان کذا وکذا اے محمد صلی الله علیه وسلم فلان کی زوی دا درود را لګلې ده واه زمو استاد مسکینانو ګناګانانو نامه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دربار کې پیش شي دین غټ سعادت بل څه کې دی یقین سره دا بقدر طبرانی او د ابو داود شریف روایت دي دا د احساس سره د درود شریف اهتمام او بیا استغفار اهتمام سلسل معلوم نامعلوم څومره ګناهونه کوتا ہے غفلتونه شوي دي خدای معافي غواړم دې برکت سره به ان شاء الله دروازې کولاويږي د الله رحمت دروازې به کولاويږي او ان شاء الله تعالی معلوم نامعلوم مشکلاتونه به ان شاء الله بنده خلاصيږي بلکې بنده نه د بنده کور او خاندان مخلاصيږي ان شاء الله الله تعالی دې متاسفه د ذکر او د تلاوت او د درود شریف دا چسکا او دا لذت را نصیب کی الله دې متاسفه راضي شي سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا الله زموږ د ناس ته قبول کړي یا الله دې ګرمای کړي خدای زموږ د ناس ته قبول کړي زموږ دعوا نه ده خدای دا ستا فضل له ستا کرم دې ستا توفیق دې خدای چې خپل نامه باندې راجمع کو خدای موږ ته د خپل نامې په برکت سره خپل معرفت محبت را نصیب کړي اتباع سنت را نصیب کړي آخرت فکر را نصیب کړي یا الله خاتمه بال ایمان را نصیب کړي زموږ جون کی برکت را نصیب کړي زموږ باطینی او ظاهری معلوم نامعلوم پریشانه دکونه غمونه مصیبتونه بیماری ختم کړي یا ارحم الراحمین اخلاص او تقوا والا جن را نصیب کړي د هر ظاهری او باطینی ګناه نه مو ساتي یا الله یا ارحم الراحمین هر ظاهری باطینی ګناه نه مو ساتي
हर किस्म बेवफायाना मुसाते या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। इखलास व तक़वा वाला और दीन समझ व फ़हम वाला जुन रा नसीब की दा नेमत मुंतज़म ठूलो हक़दारानो ता नसीब की तो उम्मत यो फर्दम खुदाय देने महरूम की तो मशरान टोलो बखे तुम बीमारान ता मुंग ठोल ता बातिनी ज़ाहिरी सेहत व आफियत रा नसीब की खुदाय तुम गुनाहों माफ़ की खैर और रहमत बारान ओवरे या अल्लाह दा मौसम मुतदिल की या अरहमर राहिमीन। जमूद द महल्ले द कली द वतन जमूद मुल्क द मिल्लत खुदा हिफाजत फरमाए, पाकिस्तान हिफाजत फरमाए, खुदा द हरमैन शरीफैन हिफाजत फरमाए, बैतुल मुक़द्दस हिफाजत फरमाए, मुजाहिदीन फ़लस्तीन, मुजाहिदीन शाम, मुजाहिदीन कश्मीर कम कम जगह जिहाद रवान दे खुदा दी हिफाजत फरमाए। आलमी इतिबार सर कम मुसलमानानो द नुकसान मनसूबी जुड़ी की खुदा पखल फजल करम सर दा मनसूबी टोल ताला वाला की या अरहमर राहिमीन। इस्लामी मुल्कों द इत्तेहाद व इत्तेफाक नसीब की, इसराइल और अमरीकी दा नासूर खुदा पाक ज़र तर ज़र ख़त्म की या अरहमर राहिमीन। इस्लामी दुनिया खुदा हिफाजत फरमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन, आमीन बिरहमतिका या रहमान।